نه پیژنه. زمونږ دا خلک د اهل الرأی غلطه معنا کوي. وی اهل الرأی هغې ته وایي چې د قرآن و سنت مقابله کې خپله رأی پیش کوي. چې د قرآن و سنت په مقابله کې څوک رأی پیش کوي، خدا د اسلام نه خارج دی. د قرآن و سنت باندې عمل نه کول خو فسق دی، خو چې د قرآن و سنت رأی ته څوک سپک ګوري او خپله رأی د هغې نه راجحه ګڼي، څه شی شو؟ نو خو مسلمان نه دی. اهل الرأی معنا د سلفو نه زده کا. اهل الرأی دا چې دې رأی استعمالی په استنباط او په اجتهاد کې. دا د اصطلاح دلته وپېژنه خارجي کې. یو ته به اهل الرأی وي، بل ته به اهل الحدیث وي چې کم علما به په روایت الحدیث کې مصروف وو، صرف حدیث به نقل کول خلکو ته، هغې ته به اهل الحدیث وي. او چې کم علماو به استنباط او اجتهاد کو، هغې ته به اهل الرأی وي. نه پېښې په خبره دا د هغوی اصطلاح وه چې څوک به په روایت الحدیث کې مصروف وو. اکثریت به روایت الحدیث و سبو، اکثریت نور به اجتهاد هم کو، خو اکثر به حدیث نقل کول، هغه ته به څه وي؟ اهل الحدیث. او چې څوک به استنباط او اجتهاد کې مبتلا حدیثو درس به هم کو، خو اکثر به استنباط او اجتهاد کو، نو هغې ته به اهل الرأی وي. څه به وي ورته؟ اهل الرأی. نو اهل الرأی دا معنا ده چې د حدیث او د قرآن په استنباط د مسایلو کې رأی استعمالوي. وین حتی نظرت فی کتب اهل الرأی، ما د مجتهدینو په کتبو کې نظر وکړ. بیا اهل الرأی نه مجتهدین دي. وما ترکت فی البصرة حدیثا الا كتبته. قال سلیم ابن مجاهد قال لي وما ته امام بخاری ویلی دي چې لا اجیء دراتن لكم په یو حدیث صحابه او تابعینو نه الا مگر الا برات لكم الا ذکركم عرفت مولد اکثرهم، د اکثرو تاریخ پیدایش، زید و پیدایش او د وفات او مساکن راته معلوم. د اکثرو تابعینو او د صحابه مولد چې کم ځای پیدا دی او کله پیدا دی، او وفات کم ځای وفات دی او کله وفات دی، مساکن کم ځای اوسېدلی دی. دا ولې؟ دا ولې؟ دا ځکه چې ما ته پته ولګي د حدیث چې لکه دی کله پیدا دی او شاګرد دی کله پیدا دی. هسې نه چې دی وفاتي او چې داسې څوک نقل کوي د هغه د وفات نه پس پیدا وي، نو دا خو بیا منقطع شو. د دې شاګرد او د استاد زمانه یوه ده او که نه ده؟ که زمانه یوه نی بیا خو منقطع شو. او مساکن هم ګورم چې کوم دی سکونت مې کړی دی. څه مطلب؟ که دا استاد په مصر کې پاتې دی، بل خوا نه دی تللی، او شاګرد په یمن کې دی، دی بار نه دی تللی، نو بیا خو منقطع شو. څونه خواري کړی. ولست اروي حديثا من احاديث الصحابه والتابعين، یعنی موقوفات الا وله هو دا غي ما سره اصل وي د کتاب الله او د سنت د نبی رسول الله نه راته معلوم. د صحابه هغه قول نقل کوم چې یا د هغې اصل په کتاب الله کې وي او یا په حدیث مرفوعه کې، او د تابعي هغه قول نقل کوم چې په کتاب الله کې د هغې اصل ما سره او یا په سنت د رسول الله کې. که د صحابي او د تابعي هغه قول دی چې د هغې قول بنیاد ما سره په کتاب الله او په سنت رسول کې نه نقل کوم. مسلکه د مجتهد، خو مذهب یې نه دی خور شوی. دغه زمانه کې ډېر زیات مجتهدین لږ نو. اسحاق ابن عبدالله ابن ابراهیم ابن راهوی دا محدث مجتهد، مذهب یې نه دی خور. امام بخاری مجتهد، مذهب یې نه دی خور. امام ابو حنیفه خور دی، امام مالک خور دی، او داسې نور ائمه نو مجتهد. او څوک شافعي، خو راجح اول دی چې دی مجتهد دی. نعم وافق الامام الشافعي په مسائل مشهورو کې د شافعي سره موافقت کړی دی، لکه رفع الیدین کې د شافعي سره موافق، آمین بالجهر کې شافعي سره موافق دی، فاتحه خلف الامام کې شافعي سره موافق دی. نو د مشهورو مسائلو کې د شافعي سره موافق دی. خو زه به تاسو ته په بخاري کې وایم انشاءالله، د بخاري یو خصوصیت به که خیر ستاسو دی، زه به راته وایم چې په بېشمېره مسایلو کې د امام ابو حنیفه سره موافقت کړی، او په ډېرو بېشمېره مسایلو کې شافعي صاحب سره موافقت نه دی کړی. نو دا مجتهد دی. مسلکه وشو دخوله الى نیشاپور ته لاړ.
نشاپور ورته وي ولما وقعت الفتنه یو فتنه راغله په خلق القرآن کې دا یو زمانه وه په خلق القرآن کې لوی مصیبت لوی نو دا د علماو منځ کې دا فتنې پیدا شوي دي دا لوی غم و چې قرآن مخلوق دی او که نه دی مولانا سي مونږ خو دا وایو چې کلام نفسي د باري تعالی دی کلام نفسي او لفظي پېژنې ګوره یو زما په وجود کې دننه زما یو صفت دی چې د قرآن حافظ یم زه ودیم زه حافظ یم زه دې وخت کې تاسو ته درس کوم مثال پته ورکړم او زه حافظ یم او یو دا چې زه پې تلفظ کوم او تاسو ته تلاوت شروع دقه رنګې د الله یو صفت دی د قرآن چې څنګه د الله نور صفتونه دي نو دا قرآن هم د الله په صفاتو کې یو صفت دی نو الله هم قدیم دی غیر مخلوق او صفت هم غیر مخلوق کله نه چې الله نو دا صفات هم یو په صفاتو کې دا کلام الله دی یو په صفاتو کې قرآن دی یو هغه دی چې په هغې جبریل علیه السلام تلفظ کوي الله نه واورېد خو زه چې تلاوت کوم که نه نو زما را تلاوت حادث دی دا قدیم نه دی یو حرف د بل حرف نه پس ادا کېږي د الله تلفظ باندې موږ نه یو پوهې د الله تلفظ زموږ د تلفظ په شانتې نه دی زه تلفظ په ژبه کوم په شونډو کوم الله د شونډو ژبې د احتیاج نه مبرأ او منزه دی څنګه کوي ما ته پته نشته د متشابهات نیم خبر خیر صفاتو د باری تعالی کې به زه تاسو ته پوره تفصیل کوم راځي د یو خبره ستاسو نه راپاتې دلته خو اجمالي ویم چې ته په دلته پوه شې نور صفاتو کې پوره تفصیل به زه ویم انشاءالله را به شي دې کې د پنځه مذهبه پکې ذکر کوم څو مذهبه پنځه مذهب او په صفاتو د باری تعالی کې درته ذکر کوم د پنځو واړو مذهبو دلایل به درته ویم او بیا به تحقیق د ما هو الحق او ترجیح د ما هو الراجح درته ووایم دلایل به م وایو خو دلته صرف دا درته ویم چې یو هغه قرآن دی چې الله سره په خپل ذات کې محفوظ دی نو الله غیر مخلوق قدیم نو هغه هم قدیم یو هغه قرآن دی چې په هغې جبریل تلفظ کوي نو جبریل مخلوق دی حادث دی نو هم حادث شي یو هغه قرآن دی چې رسول الله مبارک په تلفظ کوه هم حادث او مخلوق دی یو هغه قرآن دی چې موږ تاسو په تلفظ کوو دم حادث او مخلوق زما صفت دی کنه یو هغه دی چې په دې کاغذونو کې لیکلی دی نو کاغذ هم حادث او مخلوق دی نو هم حادث او مخلوق شو مونږ خو داسې وایو لیکن معتزله به څه وي هغوی کلام نفسي نه مني بلکل نه مني هغوی کلام نفسي بلکل نه مني هغوی وایي قرآن مطلقا مخلوق دی کلام نفسي هغوی دا نه وایي چې دا قرآن کلام نفسي شته دی ګوره یو زما کلام د چې دی کومه یو د الله تلفظ دی نو زما تلفظ حادث او مخلوق دی او د الله تلفظ حادث او مخلوق نه دی ګوره اوس به راشي هغوی دا یو سوچ دی هغوی وایي چې کله الله پاک د قرآن شریف د نزول اراده وکړي د قرآن د نزول نو تلفظ نه کوي الله پاک الله خبرې وایي نه کوي هغې وایي نو په هوا کې نقشه جوړېږي لکه څنګه چې په موبایل کې نقشه جوړېږي او نقشه خو یې حادثه ده مخلوقه ده هغې سر نه د کلام نفسي قایل نه دي مونږ خو وایو نه د الله دا کلام کلام نفسي دی د الله صفت دی هغه وایي نه 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 د الله صفتونه وایي نشته هغې کې به دلایل درته وروسته وایم وایم به دلته یې پرېږده حاصل دا دی چې معتزله کلام نفسي مني نه څه مې وویې هغوی قرآن مخلوق دی او بعض حنابله بعض ټول نه هغوی وی کلام نفسي هم قدیم دی غیر مخلوق او کلام لفظي هم قدیم دی او که دا زه پې تلفظ کوم دام قدیم دی غیر مخلوق او چې دا کم په قرآن شریف کې لیکلی دی دام غیر مخلوق او قدیم دی درې مذهبه دي تاسو اوس په خبت کې پراته خو دا به خپل باب کې راځي نو په دې کې صیبه 15 کاله د معتزله حکومت تیر شوی دی
45 سال او سخت د مامون الرشید زمانه و او مامون الرشید پورا عالم او مامون الرشید دا مقصد و چې دا اختلافات ختم کم چې دا ختم کم نو ظالم د ختمولو لاره کې خطا شو هغه دا ټول علما راغونډ کړل نو یو مسله د یو مسلک والا نه راواغشته بله مسله د بل مسلک نه بله مسله د بل مسلک نه وی بس دا ما یو اچار جوړ کړ یو شی جوړ کړ د دې بډور اتباع کوي هلکه داسې مه کوه په دې علما راجمع کا په دې مسایلو کې تحقیق وکړه نو چې کوم محقق مسایل وي نو په هغې خلک متفق کا خو ګوره اتفاق د ټولو علماو دا خو کیدیم نشي د صحابو په زمانه کې اختلافات اختلاف نقصان نه دی نقصان نتایج او ثمرات د اختلافاتو دي که د دوه علماو په منځ کې اختلاف راغی په یو مسله کې او د یو عالم نه چا تپوس وکړو چې ته خو دا وې پلان کې خو داسې وی او ده ورته ده وایي چې د ما دا تحقیق دی ما ته دلایل معلوم دي د هغه تحقیق دی هغه ته به خپل دلایل موجود دي جګړه به نه هغه نه چا تپوس وکړو چې ته خو دا وې پلان کې خو دا وی هغه وایي روز ما دا معلومات دي د هغه معلومات دي اما عالم دی ما هم خدای علم راکړی نو رښتیا وایي جګړه به جوړه شي نه جګړه کوم نه جوړېږي دې دی نه چې ستا نه دا زما دا خبره حق ده اصل جاهل دی ترا دې شي ما سره دي کین بل څه وایي زما دا حق ده په څه پوهېږي اصل جاهل دی جګړه جوړه شي دا مسئلې د صحابو زمانه کې نه وې د دوه صحابو خو مضبوط اختلاف راغلی دی خو چې د یو ته پته ولګېده چې هغه بل خو دا وایي او هغه ورته حق ښکاره شو خپل یې پرېښدي بیا د هغه متبع شوی د امام شافعي او د امام ابو حنیفه په څونه مسایلو کې اختلاف و یاد دي درته څونه کې دنیا مسایلو کې لیکن دا او امام محمد خو د امام ابو حنیفه شاګرد دی او د هغه مسلک والا دی لیکن دا شافعي د امام محمد شاګرد دی او شافعي په خپله وایي الخلق الناس عيال في الفقه على ابي حنیفه الخلق الناس عيال في الفقه على ابي حنیفه خپل لیکن په ډیرو مسایلو کې اختلاف لري وي د امام سے بدا تحقیق او د ما بدا تحقیق اختلاف ورشته دي استشته جګړه ورشته امام ابو یوسف تلو مدینه منوره ته د هارون الرشید سره امام مالک سره ملاقات وشو امام مالک دغه وخت کې بوډا سپینګری په غوږونو لږ درون شوی ابو یوسف خو ځوان مجلس هارون الرشید ابو یوسف ته وی حضرت ملاقات کو ډېره ښه ده ورغله چې کېناستل ابو یوسف تپوس وکړو د امام مالک نه وی صاحب سجده د سهوې د سلام نه مخکې ده که وروسته سلام بک جاربا سے بیا به سجده سهوی کې او که سلام نه مخکې به کې نو د امام مالک سے مذهب دا دی القاف بالقاف والدال بالدال تفصیل به وروسته درته وایم که مونځ کې نقصان شو سلام نه مخکې به کې او که مونځ کې د زیادت شو سلام نه پس به کې لکه قاعده اوله پاتې شو دا نقصان دی نو سلام به نه اخلي ګرځې الله اکبر به سجده سهوی له بلاړ شي او که مونځ کې زیادت شو 15 رکعاته دی وکړل نو بیا به سلام وګرځې نو بکې نو هغه ورته امام مالک وایي چې زیادت شو نو بعد السلام وایي او که نقصان شو قبل السلام وایي امام ابو یوسف ورته وایي که دواړه وشو بیا به څه کوې لکه د ناوله قاعده پاتې شوه د مونځ 15 رکعاته وکړه امام مالک چپ شو اړو غږ یې ونه کړ جواب ورسره نو خلکو خندل نو دې کوڼو په دې غوږ یې لاس کېښود نو څه وایي وی دا سزا د هغه چا ده چې دا تاسو را پورې خاندئ که نه وی دا سزا د هغه چا ده چې وی بوډا او هلکانو سره بحثونه کوي دا تاسو چې وخندل دا د هغه چا سزا ده چې وی بوډا او هلکانو سره بحثونه کوي ابو یوسف هلک وکړ ابو یوسف وجړه سترګو نه اوښکې روانه شي وی حضرت که زما غوندې
الکانو نه د دنیا ډکه شي که نه خو تاله چې الله کوم علم درکړی دی هغې ته نشي رسېد موږ ستا د شاګردانو د شاګردانو برابر هم نه یو خبره خلاصه شو هېڅ اختلاف کم اختلاف چې د الله د رضا دپاره هغې کې بغض او حسد نه او کم اختلاف چې د بل د تذلیل دپاره او د خپل بړایۍ دپاره هغه مردود دی التباهي ده هغې ته بغض حسد پیدا شي او جګړې پیدا شي او دا ښه شی دا ګناه د اختلاف بیا ګناه نو حاصل دا دی چې مامون الرشید غلطي وکړله بس ویلې به چې د چا کم تحقیق دی په هغې د خپل عمل کوي خیر و خلاص نو د په سرکاري چې کم مذهب جوړ کو نو د معتزله و یې پکې دا شی داخل کو چې قرآن مخلوق دی غیر مخلوق بنوه دا پکې ظالم بچی داخل ټول محدثین جیلونو کې واچو محدثین خو نه قرآن غیر مخلوق دی کلام نفسی او دا وینا کلام نفسی پکې نشته قرآن مخلوق دی او حادث دی د دنیا محدثین په جیلونو کې رواسته کړه امام احمد ابن حنبل په درو وو په درو او ډېر علما شهیدان کړل دا سخته زمانه وه ډېر لوی او په محدثینو د حدیثو درسونه بند کړل وی درس حدیث به نه کوي امام احمد ابن حنبل باندې د حدیثو درس بند کړو وی ته ګمراه امام شافعي صاحب مصر ته وتښتېد لاړ ځان یې خپې ویستی مصر ته لاړ دي ورته مناظره به کوو امام شافعي ورته مناظره به کوو خو د دجلې د دریاب د پاسه به کینو زه به هم په دریاب په اوبو د پاسه کښېنم تاسو به هم د پاسه کښېنئ نو مناظره به کوو چې د حق او د باطل پته ولګي او د شپې لاړ مصر ته او مصر کې په قاهره کې د شافعي صاحب قبر دی زه ورته تللی نو الحاصل دغه زمانې نه پس بیا خو مامون الرشید خدای مړ کړ داسې وخت کې مړ شو چې احمد ابن حنبل روان کړی دی وهلو لا چې دی راولی چې دی په درو وهو او یو ځای کې احمد ابن حنبل ته چا ووایي وایي ته خبر چې څه دی بوځي وایي نه وایي په درو دی وایي نو الله ته لاس پورته کړه یا الله وایي ستا د حلم باندې دا مامون الرشید به تر کومې دوکئ ته صبر کې او هغه پې دوکه دی هغه وایي که زه په حق یم یا الله تر کومې ستا په حلم هغه په دوکه کې او په غرور کې پروت دی پروردګاره نو خدای مړ کړه او ورور ته وی معتصم بالله ته وی چې دا ما کومه خبره دا به ټینګی دا به ټینګی او چې کوم علما مخالفت کوي وهایه نو دا سخته مسله وه دې وخت کې بیا د امام بخاري خو خیر لږ وروستو راغلی دی خو دا مسله ډېره زیاته وه چې دا قرآن مخلوق او غیر مخلوق لوی غم نو څه وایي لما وقعت الفتنة ازمائش واشتدت المحنة او محنت ازمائش ته وایي په خلق القرآن کې رجع الى بخارا نشاپور نراغ بخارا ته پرېښود او داخل شو رجع الى بخارا بخارا ته راغی نو چې بخارا ته راځي نو په لاره نشاپور دی هلته ورغی نو دخل الى نشاپور دا 250 کالو نو هلته وخت تېر کړ نو هلته ثم خرج منه بسبب مخالفة محمد ابن يحيى الزهلي محمد ابن يحيى الزهلي وسره مخالفت راغی او هغه څه وی هغه په تهمت لګو چې دی وی لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن ګوره هلکه دا خبره خو ټیک ده چې لفظي بالقرآن مخلوق هلکه خبره خطا ده زه چې په قرآن تلفظ کوم څه کې دی هغه د دې نه په تهمت اصل کې امام بخاري داسې ویلي انما قال الامام البخاري في جواب السائل القرآن كلام الله غير مخلوق هلکه ټیک دی که نه القرآن كلام الله وافعال العباد مخلوقه نو چې افعال د عباد مخلوق شو چې زه کوم تلفظ کوم دا د ما فعل دی دا مخلوق شو که والامتحان بدعة او په دې کې د یو بل امتحانات اخیستل یو بل سره بحثونه کول څه شی دی لکه بدعت نو هغه وی چې دی خو وایي چې لفظي بالقرآن مخلوق او دا نه وایي چې کلام الله غیر مخلوق هاي هاي د څه وی دی خو دا وایي چې لفظي بالقرآن صرف دا یو ټکی وایي هغه بل خو نه وایي ورسره بل کم یو دی چې القرآن کلام الله غیر مخلوق دا وایي چې لفظ بالقرآن مخلوق او بل پټای انا وایي لهذا دا معتزله دی د الزام یې پې ولګه تاسو په خبره ونه رسېږئ
دې سوی امام بخاري چې لفظي بالقرآن دقه یو وي ابل ټکی چې القرآن کلام الله غیر مخلوق دا نه وي اپټای دا یو وي دا معتزلی دی نو بس دې غریب لار د نشاپور ثم اخرج من بخارا بیا د بخارا نه ووت بخارا نه ووت اخرجه خالد بن احمد الزهلي چې والد بخارا دی او پس وجه ووت وجه د اخراج قیل شکایتو محمد ابن یحیی الزهلي شکایتو کو والد بخاری ته نشاپور والا ودا وباسا او سو کوئی چې وحشت یعنی خفقان د خالد ابن احمد په سبب د امتناع ماته ګوره سو کوئی چې هغه محمد ابن یحیی الزهلي چې د بخاری نه تپوسونه کوله جنازه کې به سره تپوسونه کول او مولا بدیش والد بخاری ته شکایت وکړي چې سړی معتذر دی وباسا نو وی او سو کوئی چې نه په بل د بخاری والا په والی په بل وجه وسته سو وجه سره د ته وراشه او دا کتاب به زما بچو ته زما په قصر کې خې زما په محل کې به خې امام بخاری وی چې لا وذل العلم ز ستا محل کې نه خې بچی دل تر علیګه کتاب به مترخ کې نیولی او محل ته بدر شم او ما ته خلک وی چې نن خو د بادشاه بچی نه جوړ دي نن خو د بادشاه بچی ښکار لته دي نن خو د بادشاه بچو میلمانه راغلي دي نو زه به زم راځم داسې نه کېږي وی خدا سے وکا چې زه بچی در لېږم ستا کور ته او هلته نورو طالبانو سره ګډ مه کېنوه ځان له ورته ښایه وی کبرجنو ته سبق نه ښیم که نورو طالبانو سره یو ځای کینی خو ورته ښیم والا لا اذل العلم وی ښه اوزه د بخارانه نو راویویست حالانکه بخاري خپل وطن او تاسو ته ما ویلې پلار اسماعیل په بخارا کې او نیکي ابراهیم په بخارا کې دا غ پلار مغیره په بخارا کې او بردیز په بخارا کې او ماره د کور په بخارا کې لیدلې د کور ته تلې د مدرسه مې لیدلې ده نو دې سوي وقيل وحشت خفقان ته وي خفقان د چا د خالد ابن احمد په سبب د امتناع امام بخاری د تحديث د صحیح نه دا صحیح نه مراد د جامع دی په قصر کې امتناع نه نو هغه وحشت خپشو وقال لا وذل العلم وكذلك دغرنګ امتناع وکړه دا من التحديث امتناع سره لگاو ها امتناع وکړه د تحديث حديث ویل په اولاد د بغیر د غین يحضر معهم غيرهم چې بل څوک سره حديثي نه خیم ورته قال لا يسعني ان اخص بالسماع قوما دون قوم استاب چوته د خیم او نور غریبانان دی وسرنی دا سینه کو فاستعان عليه نو چې هغه وست نو څنګه چلیو کا هغه که استخو بیا هغه ته خلق بل وکیدل نو په بخارا کې یو لوی سړی حریث ابن ابي ورقا څوک حریث ابن ابي ورقا ام مولاو هغه ته دا سړی وبس ته مې مرګرتیا وکړه وی ښه نو یې وستو فاستعانه امداد حاصل کړي چا دی والد بخاری چې خالد ابن احمد دی په دو د په حدیث په بحریث ابن ابي ورقا څه چې لکه حریث ابن ابي ورقا وغيره ونور علماء د اهل د بخارا داسې خو مولا ته نشي وستي خلک درته بل وکیږي نو مولیانې ورپسې راوچت کړل مولا چې به په مولا به وي مولا به پچاوي په مولا او پیر به پچاوي اس یو نظیر د تخیمه مثال نه خیمه نظیر یو سپیچ یو هغه منډه وهله نو چا ورته وی دا منډه ولې وی د خپلو د لاسه خپل دا چې په کم ځای زم سپیرا پسې غاپي چې په کومه کوڅه زم سپیرا پسې غاپي چې په کومه کوڅه زم سپیرا پسې راوځي نو تختم د خپلو د لاسه نو مولا هم کمنډه وی د چا د لاسه لګا د خپلو د لاس پیر کوي په پیر به مولا کوي نو په مولا به نو دا علماء او پسې راوستل فاستعان امداد حاصل ک په اخراج د امام بخاری عليه په بخاری على اخراجه الامير چې خالد ابن احمد دی په حریث ابن ابي ورقه نور د اهل د بخارانه وتكلموا في مذهبه او اذا داوي معتزلي الزام په لګاو فنفاه نو د خپل خار بخارانه یو شړ فدعا عليهم الامام البخاري نو خیره وتوکړه نو الله اغي په خپل نفسونو په اهل او په اولاد کې مبتلا کړ خدای په عذاب راوس فخرج الامام البخاري الى سمرقند تراغي فلما كان بقرب خرطنگ على قدالته دي
دا یو قریه ده 2 فرسخه یا 3 فرسخه د سمرقند نه ما یې خپله په موټر کیلومیټر اغشتی دی 22 کیلومیټره ده څو کیلومیټره ده د سمرقند نه 22 کیلومیټره د بخارا پر سمرقند نه چې موږ موټر کې ووتلو نو ما ډرایور ته وی حساب لګاوه چې 100 کیلومیټره ده نو 22 کیلومیټره د بخارا پر د سمرقند نه وكان له پدې کې اقربو نزل عندهم ودعا ليله من الليالي دعا وکړه یو شپه د شپونه وقد فرغ او فارغ د صلاه الليل نه او دعا وکړه او دا دعا ولې وکړه مولانا صاحب د دې وجه هم درته وایم خرطن کې شو نو علما راغلل حدیث درس شروع شو نو د سمرقند والی ویریده ځکه دا علاقه د سمرقند سره د سمرقند نه بخارا د 4 غنټو مزل دی د موټر د 100 غنټو مزل دی د 4 غنټو او سمرقند د 3 غنټو مزل دی د تاشقند دارالخلافه ده جاس په تاشقند کې ګوزیږي د تاشقند نه تر سمرقند پورې موټر وې ده ډبل روډ دی د 3 غنټو مزل دی د بخارا کې ده د سمرقند په مضافاتو کې راځي او د سمرقند نه بیا بخارا ته سنگل روډ تللی دی یو مخیزی روډ او 4 غنټې مزل د دې نه کم دی خو سنگل روډ دی نو وخت لږ زیات اخلي نو الته وته خلق را سمرقند گورنر او یری دی مولیان ناس خلق یریږي نو سمرقند گورنر هم فیصله وکړه چې دی وباس نو د شپې دا دعا وکړه يقول في دعائه اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت خدای زمکه په ما تنګه ده سره د فراخه د زمکه څومره فراخه زمکه ده په ما تنګه ده فقبضني الیک ما ځان تقبض کا نو د مرګ سوال خو منه دی رسول الله مبارک منه کړی لا يتمنين احدكم الموت ان كان محسنا فلعله ان يزداد کنيکی نیکی بزیاته کې وان كان مسيئا فلعله ان يستعتب او کدی ګناګار دی معافي وغواړي لیکن که په دین یو سړی یریږي بیا سوال کولی شي ثم استجع السملات فقضى وفات شو وسال منه عراق كثير غير خوليته وبيدي وما سكن منه او دا خوليته ساکن نشوي حتى ادري في اكفانه چې کفنونو کې درج شو کفن صادرونو کې بیا خولي وچ شو فلما وضع في قبره چې قبر کې خودل شو فاح من تراب قبره رائحه طيبه قبر ربي خوشبونه كذا مشكتلا وضم ذلك اياما هميشه وجعل الناس يختلفون الى القبر اياما ياخذون من ترابه خور بيد خوشبونه د پاره تختول الى ان جعلوا عليه خشبا مشبكا د پاسه په خلکو بیا لرګي کې خوده ومه دعا وکړه چې خدای تعالی د برکات ښکارا کې او مونږ هر وخت قبر جوړو خلک خوري تختی نو بیا د پاسه لرګي کې خودل او بیا خوشبو باندې شو تاریخ وفاته توفي في ليله السبت د خالی شپه او د الورکوټ اختر شپه عند صلاه العشاء فقال 255 او دای وخت خلافت د چاو د معتمد على الله ابو العباس د خلفای عباسیو ودفن يوم الفطر د رکوټ اختر پرد د ماسپخین نمازنه پر دفن شو قبر په خرطن کې دی 6 کیلومتره شمالا د سمرقند في مقاطعه ازبکستان په حکومت د ازبکستان کې قال بعض العلماء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الله اکبر دقه وخت می رسول الله مبارک په خوب کې ولید مرګري وسره دي نو ما وتوي حضرت سکه وې د امام بخاري انتظار او استقبال کو قال بعض العلماء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه جماعة من الصحابة واقف فسلمت عليه ما في سلام وجن فرد عليه السلام فقلت ما وقوفك ها هنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت ولي ولا قال انتظر استقبالكم امام بخاري قال غسلي فلما كان بعد ايام في سورة تيرشوي بلغني موت مقتم دي وفاته فنظرت ما سوچك فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها وروي عن جعفر بن أعين المروزي أنه قال دالوي محدث جعفر بن أعين مروزي وكذا قادر شم بدي خبره كزياد كم دخل عمر نبع عمر ده إمام بخاري كي دا كار باوكو هو خپل عمر ورکول شي او د څوک نشي ورکول ولې ځکه موت زما موت د یو کس د خلکو دی او موت د بخاري ذهاب العلم دی او موت د عالم دی ونعم ما قيل اذا ما مات ذو علم وتقوى چې
چې مړ شي د علم او تقوا والا فقط سلامت من الاسلام السلمه اسلام کې لوی داغ پرېوت د اسلام دیوال نیمګړی شو وقد جمع بعض العلماء تاریخ د ولادت او مدر حیات او د وفات په دې بیت کې کان البخاري حافظا ومحدثا جمع الصحيح دا صحیح جمع کو مکمل التحریر سنیم ګړتیا پکې نه ده پرېښ میلاده صدق تاریخ پیدائش صدق دے سواد دال قاف دا ابجد په حساب یو سلسلور نوی جوړي ومدت عمره او مدد عمر داغه فيها پدی مده کې د حمید دی یا حمید حمید وایا حمید دا په معنا د محمود او په ابجد په حساب دوش پته جوړيږي دوش پته کالو کې وفات ده وانقضا فی نور پرانا کې تسالاړه رانا نه ایمان والو او د نون واورې د ابجد په حساب 250 جوړيږي تاریخ وفات بس پکو پدې نو دا خو د حالات مې درته وې او د مؤلف حالات چې دي دا به ان شاء الله العزیز دا به بیا خالی پر ورته وې او کتاب کې خو زه وایم چې یو پوټې غوندې شروع وکړو نو ښه نو بیا د ترمذي کې درته لږ وایم لږ کتاب یې راواړوه چې موږ دا شروع پکې مختصره غوندې وکړو ډېره نه او مختصره غوندې شروع پکې وکړو بخاري شریف لږ راواړوه بس یو ټکی درته وایم زیات درته نه وایم یو ټکی درته وایم چې صرف هغه شروع قدرې وشي چې خالی پر ورځ پکې بیا موږ پوره بحث شروع کړو ان شاء الله یو څو ورځې کې به که خیر ستاسو دا فواید اصولیه ختم شي نو زموږ نه زیات ټیم ګورې راخلي چې فواید اصولیه ختم شي نو بیا به موږ ته کتاب آسان شي ان شاء الله مولانا صاحب زمون اساتذه کرام دا عادت ته چې دا کتاب په اول کې یو خطبه وای او دا خطبه ماخوذه له حدیث نبوي نه دا خطبه وموس دا ماخوذه له حدیث نبوي نه نو زمون په دیوبند کې د مولانا حسین احمد مدنی طریقه خو بداوه چې هغه به حدیث شروع کول روزانه به د بخاری په اول کې دا خطبه وي روزانه به وي خو مونږ خو روزانه نشو ویلی نو بس چې کله افتتاح کوو وایو چې کله اختتام کوو بیا وایو خطبه څه ده ادا ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ده صيغه جميل حديث كده غسر غلي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله أمولشه ومن يضلل أمولشه دوار په حدیثو کې شته من يضلله أمولشه او کمن يضلل کې نو بیا به عاید مقدر کې دا هو به مقدر کې لکه قانون دا دی چې جمله کله صله واقع شي نو هغه کې عاید موصول ته راځي نو کمن يضلل وې کنه نو هو به مقدري هغه څوک چې گمراه کې الله پاک دلرا فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له بیا واشهد په صيغه د مفرد سره دی حدیث کې دغه څه دی نشهد ام ویل شي دا نه چې کني نشي ویلې نه هغه نور سي بعض خلک دی مخکې ته ګوري چې مخکې د جمع صيغه دی مدام د جمع صيغه وي مخکې د جمع صيغه دی مدام د جمع صيغه وي او بعض خلک حدیث ته وای نو حدیث کې اشهد لفظ راغلی دی واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول اوس حدیث کې هغه د جمع او د مفرد ولی نو دا براشي په ترمذی کې دا حدیث الته به تفصیل کوما دا معنی بم در تال تخیمه ها دا روان دی حدیث کې خودلته کې صرف اختصار دته کوم هغه دا چې دا مخ کې دعاګانې دي نو دعا خلق د جمع کوي او اشهدو کې ته شهادت ورکې نو شهادت خطا ته د خپل معلوم دی ربل خطا ته نه دی معلوم شهادت غوار انسان ته خپل معلوم دی چې د ایمان شهادت ورکوم د بل د شهادت نه څه خبره
ځکه دا صيغه د مفرد راوړي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ها اوس دا خطبه ولې وی علما په اول د کتاب کې دا د دې وجه نه وایي چې په ترمذي کې دا حدیث راغلی دی چې رسول الله مبارک به کله څه حاجت او دا به د مخکې وي د دې وجه نه چې کله به حاجت نو دا به مخکې وي دا خطبه به وي او د پیغمبر مبارک په ډېرو تقریرونو کې دا خطبه شته د بلا تقریرونه په ډېرو کې دا خطبه شته نو دې وجه نه چونکې حمد دی پکې بسم الله مې ته مخکې وي نو د بسم الله او د حمد برکات هم شته ترمذی کې برات هغه حدیث هم بخاری کې نه ترمذی کې چې کل امر ذیبال ولا دی کل امر ذیبال کې یو د بسم الله حدیث دی یو د حمد حدیث دی یو د ذکر حدیث دی یو د خطبه حدیث دی او یو د صلات حدیث دی سودی پنځه دي او هغه به د ته په هغه کې اوه حدیث راوړو پنځه دي خو د حدیث ته اوه راوړو یا نه او بیا په هغه یو څو اعتراضونه کوم یو به د هغه په سند اعتراض کوم جواب به بیا وکړو یو به د هغې په متن اعتراض کوم جواب به بیا وکړو یو به هغې کې یو اضطراب دی څه شی دی اضطراب هغه اعتراض به کوم جواب به بیا وکړو او یو په هغې کې تطبیق دی یو کې بسم الله نه شروع ده بلکې الحمدلله نه دی بلکې صلات نه او شروع خو امر بسیط یو نه کې ډېرو نه خو نشي کولی نو معنوي اختلاف شو پکې معنوي نقصان شو د هغې جواب به کوم نو څلور اعتراضونه دي په دغه حدیث خدا به ترمذي په اول کې کوم ممکن د خالی یا د اتوار پورې درته وکړم ان شاء الله العزیز صرف دومره به ویم چې حمد دلته مونږ وایو د حمد نه پس بیا څه شی دی بیا د مسلم شریف یو حدیث دی هغه وایو د مسلم شریف یو حدیث او دا حدیث په مختلف الفاظ راغلی دی او وایو او دغه حدیث ولې وایو ځکه تعلق یې دی ادا سری چې دا خطبه خلاصه شي به وي اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وفي رواية فإن خير الحديث كتاب الله إن أصدق الحديث كتاب الله ولقرآن شريف في الله فقبل فرماي ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا نو اقتباسا شو القرآن شريفنا إن أصدق الحديث رشتوني كتاب الله وأحسن الهدي أو أحسن وخير الهدي مراغلي وخير الهدي مراغلي وأحسن الهدي سيرة هدي محمد صلى الله عليه وسلم او سیرت تتماوي سیرت یوازې د اخلاق سره نه دی د پیغمبر سیرت د ایمانیات سره هم دی اخلاقیات سره اعمال سره معاملات ټول سره تعلق لري ان اصدق الحديث كتاب الله دغه کتاب الله مر روان ده مناسبت شو واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم دا ترغیب شو چې ګوره دا حدیث کې د پیغمبر هدي دا او دا احسن دا ذکر توجه ورک وشر الامور محدثاتها او پټول امور کې خراب هغه سيزونه چې بدعت دي دا ولي وي ځکه بدعت ضد سنت دي بدعت د کتاب د مباحث ضد دي بدعت ظلمت دي بدعت فسوق دي بدعت لوی جرم دي او دا برادي د بدعت معنی لغوي اصطلاحي بدرته وي لک صبر بکې ها د بدعت معنی لغوي اصطلاحي د کتاب العلم د بخاري کې براشي ان شاء الله ان قریب التبه په کې تفصیل کوم خو بدعت ډېر لوی جرم ولې یو مقابل د سنت بدعت مقابل د سنت دویم بدعت ولې ډېر لوی جرم دی مبتدع چې دی کنه په خولې غږ نه کوي خو ځان ته شارع وایي ځان ته شارع وایي مبتدع او غیر دین خپل قول او خپل عمل ته دین او شریعت وایي ډېر لوی جرم دی د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من وقر صاحب بدعة چا چې د بدعتي توقیر او تعظیم وکړه فقد اعان على هدم الاسلام اسلام بنیادونو ړنګولو کې داغه مدد وکړه د بدعتي تعظیم او توقیر جرم دی ګناه دی نه بکې ولې چې ته توقیر او تعظیم وکړو خلک وي دا خو ډېر لوی سړی دی نو د هغه بدعات بیا مروج کېږي خلک پې عمل کوي بدعت ډېره لویه ګناه ده نو ضد د سنتو دی نو ځکه دلته مناسب دی چې دا د بدعاتو کتاب نه دی دا د سنتو کتاب دی په دې کتاب کې به بدعاتو رد راځي
نو قل ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي یا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر منسوب وای منسوب دا چې الته د ان په اسم عطف دی اسم د ان خو منسوبي نو معطوف منسوب او که مرفوع یې ویل شي ولی ځکه اسم د ان خو په لفظ کې منسوبي خو په حقیقت کې مبتدی ان زیدا قائم اصل کې زید قائم کنه نو کته دا مرفوع وی دا ټول نو په محل دا اسم دا ان عطف شو او که منصوب وی نو په لفظ عطف شو واحسن الهدي احسن واحسن وایا چې موافقت راشي واحسن الهدي هدي محمد جرى الامور محدثاتها دا حدیث دی ګورئ د مسلم شریف وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله دا ولي وي دا دی وجه نو چې سنت مقابل د بدعت ګور ځان ساته ا گمراهی دا هدایت ده دا خطبه شو نو دا مونږ بس صرف یو ځل په کتاب کې وایو په اخر کې بس خبر خلاصه شو خو مولانا حسین احمد مدنی سے روزانه بدل د کتاب پاول کې څنګه بشي خطبه نه پس اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بیا سبیما بیا یبل خبرهم بیا بو سند متصل کوم کنه نو یا خو بدوی ما چې اما بعد سبیم سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال اخبرني فلان عن فلان عن فلان نو امام بخاری ته ورسم نو په دې ډېر وخت لګي نو موږ مختصر یو ټکی وایو دی پسې وبالسند المتصل مني وبالسند المتصل مني الى الامام البخاري فاغه سند متصل دي زمان امام بخاری پورې هغه سند کم دی اب تاسو درکوم خو اوس نه په اخر کې چې تاسو کتاب خلاص کې دا غي نه پس باغ سند در کوم نو هغه سند کې وزما تاسو ته د رسول الله مبارک پورې رسیدلی وي نو امام بخاری پورې بمي دا غنه نبی علیہ السلام ته امام ترمذی پورې وي هغه رسول الله مبارک ته امام ابو داود پورې وي امام نسائی پورې ابن ماجه پورې دا ټول به پکې وي او به پکې پاتې امام مسلم پورې دا ټول وي او بیا به هغه دینه چاته رسیدلی وي رسول الله مبارکنا دا تفصیل بعد سند ول اجازه چې در کوم پاره کې وي ان شاء الله العزيز نو سبب وبالسند المتصل مني زمانه الى الامام البخاري او په ترمذی کې به باندې بالسند المتصل مني الى الامام الترمذي وبالسند المتصل مني نو موږ بیا د امام بخاری صفت کو نو دا څه ور سره وایو وبالسند المتصل مني الى الامام الهمام لوی سړی چې مقصودی الى الامام الهمام الحافظ اسمه توجه حافظ ستوي الحجه اسمه وجه ستوي امير المؤمنين في الحديث ابو رمضان الطويل الى الامام الى نرستو دي نو مجرور دي ټول وبالسند المتصل مني الى الامام الهمام الحافظ الحجه ټول بمجرور ودا کهلاده الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله كنيه او نوم پرون تیر شو کړ بیا وې وبالسند المتصل مني الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل ابن محمد مجرور دي کنه لا راځي او محمد ابن اسماعيل ابوي ذکر غیر منصرف دي بیا به ابن مجرور وې ګوري الى محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن ٹھیک شو المغيرة تيبه ذكا الف لام داخل شو وجميع اللام باب باللام والإضافة ينجر بالكسر إلى الإمام البخاري إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري اليماني فرون بويلي يماني جعفي تري
رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه دا غا په علوم د الله مونږ ته فایده ورسوي یا رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه امين به سره وي نو اوس په مختصر کو وبالسند المتصل مني الى الامام البخاري فاغه سند چې زمانه چا پورې متصل دی امام بخاري پورې قال امام بخاري ویلي دا چې امام بخاري کوم خبره کړې ده نو زما او د بخاري منس کې صحراګان نه دي متصل سند دی ګوره قال امام بخاري ویلي دي سی ویلي دي بسم الله الرحمن الرحيم دا بسم الله مقوله ده چا ده قال کې ضمیر امام بخاري ته راځي دي قال کې ضمیر امام بخاري ته راځي دي نو دا بسم الله مقوله ده امام بخاري ده قال امام بخاري سوي بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دا اوږد عبارت دی نو دا اوږد به موږ مختصر کو وبالسند المتصل مني الى الامام البخاري مختصر میں کا وبالسند المتصل مني الى الامام البخاري قال امام بخاري بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نور بمختصر کم نور بسنگ مختصر کم وبه قال هي ضمیر براجی کم دغه سند متصله امام بخاری پورے څنګه مې ویل کا وبه قال به سمانا هو یا ما سره لغون تکرار کوم کنه وبه قال سمانا فدغه سند متصله د امام بخاری پورے قال امام بخاری ویلي دي دا امام بخاری چې سویلی دي نو دا په سند متصله سره دی ګوره دا امام بخاری چې سویلی دي نو زمو داغه په من کې څه دی لکه سند متصله دي فاغي دي قال امام بخاری ویلی دي نو بس اوس لن مونږ دا وایو وبه قال حدثنا وبه قال بسم الله نو دا به ضمیر راجی شو سند متصله تا زمانه تر د امام بخاری پورې او قال کې ضمیر امام بخاری ته راجی شو او دا قال رسول دا مقوله ده خیر دا خبرې به ترمذی کې دوباره معاد کومه نو التبر تکرار شنو خبرې دشي بس په دې به اکتفا وکړو اوس مولانا صاحب دا سیو کوا ترمذی شریف لگا شروع کو ها لګرا والا چې کتاب شروع کو قدرې نو خیر دی زما ټیم لسنیمه پورې ما سره لا ټیم شته دی راکو ترمذی شریف Ojo, ojo. ها وشو سيف بسم الله الرحمن الرحيم مولانا سيب زمونگا د امام ترمذی حالات د مصنف او مصنف را روان دي ښا لک صبر وکړو ټول ترتیب سره یو شی نه پاتې کیږي خدای ما یو خپل طریقه ده د ما طریقه ده چې وخت ضایع نشي او کار مشي چې وخت نه ضایع کوو وخت هم ضایع نشي او کار به مشي زه تاسو ته دا وایم چې زمونږ د دین دوه خصوصیات دا یو دین نشته دا زمونږ د اسلام د دین دی دوه خصوصیات یو پاغه خصوصیاتو کې علم الاسناد دی سند دا زموږ د دین خصوصیات یو دین والا سره سند نشته یهودیان که ټول را جمع کې او ورته ووایي چې د موسی علیه السلام یو قول په سند ماته پیش کا نشي پیش کولی تورات پر دیکھ دی تورات خو محرف دی تورات کې د موسی علیه السلام قولونه شته کنه نه ما ته دا ووایه لکه زه تا ته دا وایم چې ما د فلان کینه اورېدلي دي هغه د فلان کینه هغه د فلان کینه هغه د فلان کینه هغه د رسول الله مبارک نه دقسې ما ته په سند باندې د موسی علیه السلام یو قول ووایه نشي عیسایانو ته وایي د عیسایانو پوپ ته او پادري ته چې کوم لوی مشر دی
وی د عیسی علیه السلام یو قول ما ته په سند پیش کا چې تا نه عیسی علیه السلام ته رسېدلي نشي پیش کړی نو زه به څه اعتماد وکړم چې دا د چا قول زه به څه اعتماد وکړم او که زما نه تپوس وکړې چې ما ته د رسول الله مبارک یو قول پیش کا په سند نو زه یم یو نه په زرګاو درته پیش کولی او د رسول الله مبارک نه د هغه د صحابه هم درته په زرګاو پیش کولی شي او د هغه صحابه نه د صحابه شاګردان د تابعین هم درته په زرګاو پیش کولی شي او بیا داسې پیش نه دي بیا دې کې چې دا کم کړی ده دا سند دا سلسله الرجال د دې هر یو حالات ما سره محفوظ پراته دي چې دا ثقه دی او که نه دی دکې عدالت شته او که نشته نن دې دا ټولې خبرې وپېژندلې د ضبط شته او که نشته مکمل تفصیل ما سره موجود پروت دی چې دا راوي دی د دې راوي حافظه هم ښه مضبوطه ده دا بل راوي دی حافظه متوسطه ده دا بل راوي دی کله کله به ته خبط راته دا بل راوي دی حافظه نقصانی ده دا بل راوي دی د ده د ځوانۍ حافظه مضبوطه وه خو د بوډاوالي کې بیا حافظه کمزوره شوې دا ټول به راسي دا چې کومه حافظه اعلی درجې ده د جدا حکم دی دا چې کومه حافظه متوسطه ده د جدا حکم دی دا چې حافظه کله کله تیریږي کله کله جدا حکم دی دا چې کوم د ځوانۍ کې یو شان حافظه او بوډاوالي کې بل شان دا جدا ده قسم دی که موږ ته د خپل پلار دا حالت معلومي او محدثینو ته د راویانو د هر یو د حالت معلوم ښه دویم عدالت یې څنګه دی د دې راوي دا په عدالت کې د اعلی مقام والا دی دا فاسق دی دا کذاب دی دا بل خو کذب چېته نه دی کړی کذب په حدیثو کې خو تهمت پې شته د هر یو جدا حکم دی کله پیدا دی شاګرد دی کله پیدا دی زمانه یوه وه که نه او زمانه یوه وه ښه چې زمانه یوه وه لږ ګورو چې دوی کم ځای ژوند تېر کړی دی نو که دوی زمانه یوه ده او په یو سفر کې یو بل سره ملاقات شوی دی یا په یو کلي کې دواړو یو وخت تېر کړی دی او دا یو د بل نه نقل کې خو منم او که د دې زمانه یو نه منقطع دی نه منم او که زمانه یوه ده خو دا یو د یمن نه بار نه دی وتی بل د مصر نه بار نه دی وتی منقطع دی بیا نه منم دونه خواري کړې ده محدثین دا علم داسې نه دی چې ګنې بس تا ته کتابونو کې لیکل شوی دی دا پوره خوارۍ کړې دي دا اوس ونه پېژندل چې امام بخاري وایي چې څومره مې راویان دي د اکثرو موالد او تاریخ وفات او احوال د پېژنه دا خو کتابونه ډک دي موږ سره یو یو باندې بحث شوی دی په یو او دا اصول به زه تاسو ته ښیم په ترمذي کې په بعضې راویانو کې اختلاف دی څوک ورته ثقه وي او څوک ورته ضعیف وي د سره به څه کوو لږ صبر وکړئ یو ورته عادل وي بل ورته فاسق وي بیا به ورسره څه کوم یو وي حافظه مضبوطه را بل وي حافظه مضبوطه نه ده نو زه به درته قاعدې ښیم چې قاعده درته وښیم تاسو ته به معرفت بیا اسان شي زه به قاعدې درته وښیم کتاب العلل کې امام ترمذي دا قاعدې ښودلې دي خو زه به درته هغه قواعد وښیم پېژنګلو به راته اسان شي بیا دوی څه وایي دوی وایي د زید نه خو دا حدیث عمر نقل کړی دی خو د عمر بل ملګری شته که نشته دا حدیث خو زید په جدا الفاظو ذکر کوي عمر یې په جدا الفاظو ذکر کوي نو دا ټولې خبرې دا سند زموږ مکمل موږ سره محفوظ دی او چې څومره په زرګونو راویان دي د هر راوي پوره حالات موږ ته معلوم دي او داسې راته معلوم دي چې د خپل پلار او د نیکه دا حالات موږ ته نه دي یاد موږ ته خو د نیکه پورې حالات یاد دي نیکه نه بره خو نه دي یاد او د صحابه پورې موږ ته حالات په کتابونو کې محفوظ پراته دي او ټول یوازې دا نه عمر معلوم دی وفات کم دی خخ دی کم دی پیدا دی څومره اسفار شوي دي چا سره ملاقاتونه شوي دي ځوانۍ کې چا سره بوډاوالي کې چا سره شوي دي حافظه څنګه وه دا ټول محفوظ پراته دي الحمدلله نو زمونږ د دین لومبی دارومدار په چا دی په سند چې سند یې څوک پسې کوي السند صلاح المؤمن السند صلاح المؤمن سند خو د مسلمان وسله ده اذا ليس معك سند چې تا سره کله سند نی فبأي شيء تقاتلو نو بیا به جنګ پسې کوي سند چې د سره نی نو جنګ به پسې کوي
هلکه جنگ خلک په څه کوي په وسله کوي نو چې تا سره سند نی نو ته به جنگ په څه کوي اوس عیسائی نه تپوس کوم دا د عیسی علیه السلام قول دی راوړه سند نشته نو خبرې مرد شو یهودی نه تپوس کوم دا د چا قول دی دا د موسی علیه السلام راوړه سند نشته ما نه تپوس کوي تر پیغمبر مبارک یو قول دا قول والا سند یې راوړه دا ته ښه السند سموي صلاح بلکې الاسناد صلاح المؤمن دا د سفیان ثوری قول دی سفیان ثوری قول دی اذا لم يكن مع السند یا مع الاسناد فبأي شيء تقاتل سفیان ثوری قول دی دا تدریب الراوی کې اشتخا سیوطی په تدریب الراوی کې راوړل دي او بل ورا محمد ابن سیرین سوی وی هذا الحديث دين سمعوا هذا الحديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم چا نه اخلي دین چا نه استاد یو ګور استاد یو ګور داغه استاد وګور دین کې خو ته به التفاتی نشي کولای شت خو ته تلنټره چې خو دیوال وګوره دا لومبه قول د سفیان ثوری او دویم د محمد ابن سیرین دی سوای ان هذا الحديث دين سمعوا یاد ہے کہ ان هذا الحديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم فانظروا عمن سوچو کہ دا چانه دا دین اخلاص سند وسنګ دی شمائل ترمذی کې شته حواله در کوم چا کې دی شمائل ترمذی کې شته او مولانا سے عبد الله ابن مبارک سوئی ولا الاسناد من الدين سمعوا الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء سوي عبد الله ابن مبارك الا الاسناد لګیات کې کلمه یو سوخ یاد کې یا الاسناد من الدين سند د دین سره ولی متن په بنا ده لکه چت مونږ ته لکه دیوال مونږ له فائدہ نه مونږ چت فائدہ ده پکې پچت کې دی نور نه چت بچ کی خو دیوال په باندې هغه ټینګ دی نو الاسناد من الدين لولا الاسناد که سند نه وي لقال من شاء ما شاء لقال من شاء ما شاء مسلم شریف کې دی کوم دی مسلم شریف او امام شافعی سوئی مثل الذي يطلب الحديث بلا اسناد مثل الذي يطلب الحديث بلا اسناد كمثل حاطب بلال لکه د شپې چې خشاک راغونډي لکه د شپې چې خشاک راغونډي نو لاس د بده غنم راځي تب خوګي او کې دې چې لاس لري چې د مار رانشي لړم رانشي بیا بسکي د قرانګي چې ته به سند حدیث راغونډه نو کې دې چې موضوعي د مخه راشي ضرر به درته ورس کې دې چې نقصانی درته مخه راشي نو بیا بسکي موضوعي مثل الذي يطلب الحديث بلا اسناد سمعوا